حامدا ومصليا ومسلما اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نمخ کې کله چې عمر مبارک سلور دیرش کالو ته ورسید نو الله رب العالمین درې ملور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ورکړه. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د دین مخ کې حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها دا دواړه خويندې د پیغمبر علی السلام داسې لونه وي چې دوی خپل کې په عمر په لحاظ سره کشرانې وي او یو بل تډيري نږدې یعنی جوخت شوي وي پر لپسې شوي وي منځ کې پکې کال یا کم کال فاصله وا د دې په وجه باندې دا دواړه خويندې یو بل ته برغونی بخکارې دي او برغونو ښکارېدو سره سره دوی به یوځای کېدې. نور خویندې که هر طرف ته خدا دوه خویندې حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها او حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا دواړه خویندې دا به یوځای کېدې او دوی به یوځای ګرځېدې. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک چې کله سلور دیرش کالو ته ورسید نو ام کلثوم رضی الله تعالی عنها الله پیدا کړه. د دې په پیدایش باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته سکون او تسکین ملو شو. بیا د دې خپل تربیت کو تیر بیان کې دا خبره تاسو به اوریدلې او کتلې وی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مشره لور دا د پیغمبر علیه السلام څخرګنې کې واده شوی و نو حضور علیه السلام له ابو طالب او د خاندان نور مشران رالل وته وی چې دا یو جنې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د خپل څخرګنې یعنی د خدیجی بیبي په خورای باندې واده کړه نه دا نور جنکه مونږ غواړو چې دستا په خاندان کې واده شي یعنی ستا استاد پلار چې کم قام دی هغه کې د دې رشتي وشي. ابو طالب بیا حضور علیہ السلام ته وې او استاد یو لور رقیہ رضی الله تعالی عنها او دا دوی ملور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا دواړه ورکستا تر ابو لهب دی د هغه دو زامن دی اغوی له ورکا. د ابو لهب دو زامنو یو عتبہ او بل عتیبہ نو رقیہ رضی الله تعالی عنها عتبہ مشرو اغله ورکړه او بیا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د ابو لهب زوی عتیبہ هغه کشرونو دا کشر جنې اغله ورکړه. د دوی عمرونه ډیر کم په ورکوټوالي باندې نکاح وشوه او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ملو شو نو حضور علیه السلام اعلان وکړ د نبوت او ټول قوم د یو الله بندګۍ طرف ته راوبل. په کوه صفا باندې لومبنه خطیب او لومبنه خطبه پڑھاویږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام د ټول عربو مشرکانو عام خلکو نه تپوس کوي وای تاسو سره ما عمر تیر کړی دی دارا ته وایي چې زما عمر تاسو کې تیر شو څنګه تیر شو په ما باندې صداغ شتا او کنا ما د چا سره جنگ جګړه ظلم زیاتې زبردستی سره کړی د کنا. ټول مشرکان په دې کې خپل ترونم ولاړ دي خپل قام قبیلم ولاړ دا غټول په یک आवाज باندې دا خبره وکړه چې ته داسې یو انسان چې پتا کې هیڅ قسم تیار نشتا نه چا سره ظلم زیاتې زبردستی کړی دا نه د چا حق تلفی کړی دا ته صادق یعنی رښتینی دروغ د کې نشتا او ته امین یعنی امانت د چا د امانت نقصان نه کې. د دې په وجه باندې اخر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې وی کزه تاسو ته وایم چې د دې غر په شا باندې س ضرر او مصیبت راتلون کې دی تاسو به یقین وکې نو دغه ټول وتوی او مونږ پکې شک نه کوو. بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وی خزه چې تاسو زما پر رښتینولۍ باندې گواهی کوي او شهادت کوي نو دا زما اعلان وره چې زه د الله د طرف نه منتخب شوم مال الله رب العالمین نبوت راک.
چې دا خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړه او د نبوت اعلان مشرکان ووریدو، نس خلق خو ملګری شو، مسلمانان شو او څه خلکو مخالفت شروع کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر لوی تکلیف ورسېدو او په دې باندې تکلیف زیات ورسېد چې خپل د قبیله خلک، خپل د خاندان خلک او پتر باندې د دروارم لا مضبوطه نو هغه ترونم ته رستو شو. باغی کې ابو لهب د حضور علیه الصلاۃ والسلام په شان کې بے ادبی وکړه. ابو جهل راغی د حضور علیه السلام باندې کاڼي اورول، په کاڼي وشته چې تا مونږ اله د دې خبرې د پاره راټول کړی یو. د دین رستو بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت چرچا خوریدا، سخلقو د غوی زد او عینات کې نورم اضافه بکیدا او سخلقو غوی کفر او شرک پرې خودو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاس مبارک د اسلام بیعت وکړه. ابو لهب دا ستر دی د پیغمبر علیه السلام چې د کرا د دوو زامنو په نوم باندې د پیغمبر علیه السلام دو لونه بکینی، یوا رقیہ رضی الله تعالی عنها وا او بل ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وا. دا دواړه به د ابو لهب په کور کې کینی، د ابو لهب انګین دی بوي. ابو لهب د حضور علیه السلام سره زد او عناد کو او خزی هم د ابو لهب د خزی ام جمیل نمو، نو دی هم د پیغمبر علیه السلام سره د نفرت اظهار کړی دی، زد او عناد کړی دی. نو ابو لهب راغلی دی کور ته او خپل زامنی کینولی دی عتبہ او عتیبہ، وی تاسو باندې حرام بی چې ما سره یو ځای ناسته ولاړو کې او که تاسو ما سره ناسته ولاړه کول غواړئ نو بیا به تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم دولونه دي چې ستاسو په نکاح کې دی هغوی له به طلاق ورکوئ. پیغمبر علیہ السلام په ورکوټوالي باندې دا دوه لوریانې د ابو طالب په وینا باندې د ابو لهب زامنو لور کړې وي او نکاحګانې هم شوې وي، خو وړې وي نو رخصتي یې نه وه شوې، لا د ودولو قابل نه وي، رخصتي نه وه شوې. نو رقیہ رضی اللہ تعالی عنها او ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنها تا د ابو لهب دو زامن عتبہ و عتیبہ طلاق ورکب. په یو مجلس کې نکام شوی وا او بیا ورپسې په بل مجلس کې په یو ځای د دواړو بیبیانو طلاق هم شوی دی. دوه خویندې د دوی نکام په یو وخت کې شوی وا او د دوی چې طلاق کېده نو دا نه چې یو مخکې یو وروستو د دواړو طلاق هم په یو ورځ شوی دی. د دین حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر تکلیف رسیدلی دی. بیا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او رقیہ رضی الله تعالی عنها دا وړي ماشومان وي، دوی ته ډیر تکلیف رسیدلی دی. د رقیہ رضی الله تعالی عنها عمر شپږ کالو او دا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها عمر د شپږ کالو نه کمو. په داسې عمر کې د دوی طلاق شوی دی. د دین حضور علیه السلام او د دواړو بیبیانو ته ډیر زیات تکلیف ورسېده. بیا څه زمانه تېرېده، رقیہ رضی الله تعالی عنها حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته په نکاح شوله او بیا د هغې سره وخت تېرو. شپږ کاله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره تېر کړل او په دې کې د کفارو د طرف نه هر قسمه مظالم دوی برداشت کړي دي. الله پاک رقیہ رضی الله تعالی عنها له یو زوی ورکړی، د هغه نوم عبدالله، هغه هم څه کم د شپږ کالو په عمر کې یو چرګ راغی او ماشوم له په سترګه ټونګه وچلوله او د هغې نه دا سترګه وپړسېده، مخ مبارک مو پړسېده او دغه ورکوټ عبدالله چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوی و، هغه د هغې تکلیف نه وفات او شهید شو. د دې نه وروسته د رقیہ بیبي نور بچي نو، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له الله بس دغه یو زوی ورکړی عبدالله او چې کله دا ماشوم وفات شو بیا نور بچي پیدا نه شو.
لګو وخت پس بیا رقیه رضی الله تعالی عنها چې وفات شو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه مبارک کې دا یو خیال راغی چې زه د رقیه بی پځې باندې حضرت عثمان لدابل کشر لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ورکم او پیغمبر علیه السلام وتویل نشو دغه وخت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیبي رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوه ده او د بل طرف ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داغه لور مبارک حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هغه کونډه شو د حفصه بیبي خاون وفات شو او حفصه رضی الله تعالی عنها د خپل خاون د وفات عدت پورا کو چې دا عمر رضی الله تعالی عنہ د لور بیبي عدت پورا شو نو عمر رضی الله عنہ راغله دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته د خپل لور د نکاح پیشکش کړي د خپل لور د نکاح پیغام ور کړي حضرت عثمان ته فرمای عمر رضی الله عنہ وای عثمان ستا بیبي حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوه دا او زستا په تکلیف باندې ډیر خفا یما او زما خواهش دی چې زه تعالی خپل لور چې حفصه نومې دی او کونډه شوی عدت تیر شوی تعالی در کول غواړم زما خواهش دی چې خپل لور حفصه رضی الله تعالی عنها تعالی په نکاح درکم نو دا غیبم کور آباد شي او ستابم کور آباد شي عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه وخت کې خاموشي اختیار کړه اس جواب ورنکو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ انتظار کو چې دی بمالا زما د لور د نکاح پیغام ما ور کړی څه جواب بمالا راکی خو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته جواب ملو نشو نو پزړه کې ګیله پیدا شو په دنیا کې سوګدا سے خو نه کوي چې د خپل لور د نکاح پیغام بل لور کی ما دومره سخت کار وکړ چې مې کلک د لور د نکاح پیغام مې عثمان رضی الله عنه لور کو داغي باوجود هم د نه کړل نه کړل نو مال هیڅ جواب را نه کو نو د عمر رضی الله عنه زړه کې ګیله پیدا شو عمر رضی الله تعالی عنہ راغی او پیغمبر علیہ السلام ته دا حکایت بیان کړ الله محبوب زمال حفصه کون شو عدت تیر شو اخوا ساسلور مبارک وفات شو عثمان رضی الله عنہ یوازې پاتې شو نظام زړه کې خواهش پیدا شو چې زور شم عثمان ته نخپل لور د نکاح پیغام ورکم چې پیغام می ورکو ناغه نه کړل نه نکړل او ماته هیڅ جواب را نکو نه دی راته کړو خو څه به ویلو نه د مال هیڅ جواب را نکو پیغمبر علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی وی عمر مخفه کیگا وی ته چې د خپل حفصه لور د پارا حضرت عثمان خوخه چې دل به پنیکا ورکما نو د عثمان نبم د تډیر بهترین خاوند او خیمه چې د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نکاح وسره وشي د عثمان نه ډیر افضلی او ته چې خپل لور حضرت عثمان لورکه نو زبا هغه د پاره بل یو جنې وګورم حضرت عثمان ته بل جنې په نکاح کم چې هغه بستا د لور حفصه بیبي نه ډیره افضل وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پوس کې د الله محبوب داسې بهترین رشته چې هغه ته معلوم دي چې زما د لور حفصه د پاره د عثمان نه بهتر ده او د عثمان رضی الله عنہ د پاره زما د لور حفصه نه بل جنې بهتر ده داسې خپل رشته به کمزوي حضور علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل عمر خو خد نه استاد حفصه لور کون شو عدت تیر شو نو ته مال په نکاح راکی نو زه د عثمان نډیر افضل ما پیغمبر علیه السلام پیغمبر دی او عثمان رضی الله عنه صحابی دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خوشاله شو د الله محبوب دا خو ډیر خپل خبره تاسو وکړه او د دینه به بهترین خبره بل کم وی
بیا عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي عثمان لزما د لور نه افضل جنې بل څوک بوي حضور علیه السلام فرمایل زما په کور کې ناستا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې زما لخت جګر دی زب دغه خپل د زړه ټوکړه حضرت عثمان لور کما دا ستا د لور حفصه بی بی نه ډیره افضل ده ځکه چته د یو صحابي لور او چرته د یو پیغمبر لور نه د حضور علیه الصلاۃ والسلام لور مبارک د عثمان رضی الله عنه لپاره ډیر افضل ده عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر خوشاله شوی خدای چې ما دا پیغام او دا خبر حضور علیه السلام ته مخ کې کړه که عثمان را ته ال ته خکړو نو بیا به مغه ته به لوزي کول نه شو دا خو ډیر ګران و د دې وجه نه ډیر خوشاله وی خدای چې عثمان رضی الله عنہ زما د لور د نکاح پیغام قبول کړي نه دی ما ته بهترین داماد ملو شو او حضرت عثمان ته بهترین جینې ملو شو پدې باندې خبر او شو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عمر رضی الله عنه د لور مبارک حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره نکاح شو او د دین وروسته بیا د پیغمبر علیه السلام د لور مبارک حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره نکاح او شو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته چې کله د پیغمبر علیه السلام لور مبارک دویما ام کلثوم په نکاح شو دغه د نکاح په مجلس کې حضور علیه السلام عثمان رضی الله تعالی عنہ ته یو خبره کړې ده وای عثمان ما ته جبرائیل علیہ السلام راغی او راته وی چې الله فرمایي چې دا خپل لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لورک په نکاح سره او مہر ولا د دې چې کوم مشر خور وفات شوی و رقیه رضی الله عنها داغه پاغه زوړ مہر ولا مہر مقرر کا یعنی ما غزور د رقیه بی مہر د دې لپاره شو پدې وسره نکاح د ام کلثوم او د عثمان رضی الله تعالی عنهما وکا د دې دوانو نکاح د جبرائیل په آمد او د الله د طرف نه په حکم راتلو باندې شوی ده تاسو بکتلی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د سرا یو نوم ذکر کیږي غنی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ او د نوم نه کله مخ کې کله رستو ذن نورین ذکر کیږي عثمان غنی ذن نورین حضرت عثمان غنی دی یعنی ډیر مالدار صحابیو او ذن نورین وتولی وی دا داسې صحابی دی چې دته د حضور علیه السلام یو لور مبارکه نور دی هغه وته ملو شو په نکاح چې وفات شو بلا د الله په حکم دویمه موته په نکاح شو یعنی د پیغمبر مبارک دو لوریان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح شوی دي او بیا چې کله ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات شو پیغمبر علیہ السلام ډیر خفاو د خپل لور غمم خفقو او عثمان رضی الله تعالی عنہ ته او فرمایل که زما بل لور وی نو هغه ممتاله درکړې وي چې هغه مستا په نکاح کې وخت تیر کی او بس کاش چې بل لور نشتا حضرت فاطمه بیبي دا ډیر زیاته وړوا ډیر وړوا د دې پوجا د دې تذکره ونکړه او وی فرمایل کاش چې زما بل لور وی نو هغه ممتاله په نکاح درکړې وا نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لا الله یو ډیر لوی نسبت د حضور علیه الصلاۃ والسلام د مبارک لوریانو ورکړل د دین ورستو د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها زندگی مبارک تیرې دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره تقریبا 6 کال چې تیر شو د هغه 6 کال ورستو ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات شو د ام کلثوم رضی الله عنها بچی او کنو د ام کلثوم رضی الله عنها بچی نو د پیغمبر علیہ السلام لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عثمان سره نکاح شوی دا 6 کال تیر کړی دی بچی نو
بیا دا په جنت البقیع کې دفن شوی دا. پیغمبر علیہ السلام راغلی دی او د ام کلثوم قبر سره ناست دی او د سترګو مبارکو نه اوښکې توی دی، ډېرې جړلې دي او صحابه کرامو او پیغمبر علیہ السلام په دې باندې جنازه کړې ده او بیا یې اسامه ابن زید رضی الله عنه او نور داسې صحابه کرامو د هغوی په لاس باندې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها لحد مبارک ته سپارلې شوې ده او بیا په خورې اوړېدلې دي. د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها عمر مبارک ډیر کمو او په دې باندې ډېرې سختې راغلي دي، تقریبا غټې غټې سختې هغه په 3 راغلي دي. یو سخته ده چې کله پیغمبر علیه السلام ته دا ماشومانی ګوري چې حضور علیہ السلام باندې خلق د کانو لټو گزارونه کوي او تکلیفونه رسي، نو ډیر زیات تکلیف ام کلثوم رضی الله تعالی عنها مخصوصه ډیر به خفه کېده، ځکه حضور علیہ السلام سره د دې ماشوم ډیر مینه وه. بچو د خپل پلار سره مینه نو دا په پلار ډیره خفه کېده. بیا دویم د ټولو نه لوی تکلیف هغه ده چې د دې په جون د خپل مور میتې لیدلې دی چې خدیجه بیبي وفات شوه، نو په دې ماشومه باندې دا ډیره وړه وه، په دې باندې ځمکه اسمان یو دې ته ډیر لوی تکلیف و، نو دې به ډیر جړل دی نه مور ایرېده نه. او دریم تکلیف د کم عمرې په مدت او زمانہ کې د طلاق شوی دا ماشومه وړه جینۍ وه او د دې طلاق شو، نو دا د حضور علیہ السلام ته ورتر غاړو ته سمې ورته جړلې دي په د طلاق په جدایۍ مو چې پیغمبر علیہ السلام د طلاق په وجه جړل، نو هغې ته هم دې ماشومې کتې نه شو چې زما بابا جاړي. نو دا ډېرې غټې غټې سختې او تکلیفونه یې تیر کړي دي، د کافرو د طرف نه هم پې سختې تیرې شوي دي او آخر په کم عمرۍ کې دا وفات شوې ده. د دې بچینو او د دې مشره خور رقیه رضی الله عنها عثمان رضی الله عنه ته واده شوی، یو زوی عبدالله او د 4 یا 6 کال عمر کې وفات شوی، شهید شوی دی. نو د حضرت عثمان رضی الله عنه نسل ډیر بیا خور شوی نه دی. د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها حواله سره دغه یو څو مختصر ټکو کې خبره مې درته وکړلې. الله پاک دې د دې تعلیماتو باندې زموږ او تاسو ژوندۍ کې د عمل کولو موږ له توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।